الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت دوم د سیکنډ کلاس سټوډنټانو السلام علیکم. ټیسټ ایډیشن نصاب 2020 के मुताबिक د دویم کلاس سیکنډ کلاس سټوډنټانو مونږه بدی اردو بو کې 17 لیسن سبقونه ویلو راځي چې نن لیسن سبق نمبر 18 تاسو لدرکو کم د دې بوک چې اتلسم نمبر سبق دی هغه تاسو لدرکو پیج نمبر 112 راځي او لیسن نمبر 18 دی سبق نمبر 18 دا غینوم دی دوستی هو تو ایسی. د دې څه مطلب شو وي دوستی څه ته وي ملګرتیا ته صحیح ده کنه فرندشپ ته وي دوستی دی وي ملګرتیا دی وي لکه داسې لکه څنګه لکه داسې نو هغه خبرې ټولې په دې سبق کې بیان کړې دي چې څنګه دوستی دی وي صحیح ده. نو اکچولی په دې سبق کې موږ ته داسې وي داسې سبق راکړي چې تاسو خپل مرګرو سره خپل یارانو سره صحیح دوستی کوئ مینه محبت سره اوسېږئ صحیح فرندشپ چلوئ صحیح ده کنه چا سره دوکه مکوئ خپل مرګرو سره خپل فرند سره صحیح ده نو چا سره دوکه مکوئ صحیح ترتیب ور سره چلوي صحیح د زلنه اغوي سره خپل دوستی کوي مینه محبت سره ٹھیک ده. نو بدی سبق کې موږ سره راکړي دي د شان بانګي وي مرغا موږ چورته بانګي وایو او ګوړه وي ګوړه کم استه سیده هغه وی دین علاوه بکری گای دا ټول بدی سبق کې شامل دي. لکه داس یو کہانی غوندي دلته موږ لا بدی کې راکړی دا یو کہانی غوندي دا چې بس بانګي ګرځي کنه هغه خپل خوراک کوي او خپل خوراک کوي ځان مړی بیا بده بانګي باندې یخنی موسم راشي نو هغه بکری لاله شي گای لاله شي چې مال بزیرانه کې ځکه چې یخنی موسم د چې زدل تشپتی رقمه نو هغه ول زی ورنه کې موږ سره ځان لزی لګ د تاسو بسنګ لکه ته بدل تسنګ اوسېږي نو بیا هغه نه بعد ګوړه لاله شي هغه ورته وای چې آیا مال ګوړه ته وای بانګي مرغا چې مال بزیرانه کې چې شپته رقم یخنی دا صحیح ده نو هغه مولا زی ورنه کې وي موږ سره هم زی کم دی بیا لاست کې مخ کې لاړ شي بیا الته مخ ته یو خرګوش راشي خرګوش خواله لاړ شي صحیح ده سوی خواله نو خرګوش خواله چې لاړ شي هغه ته خپل کہانی بیان کی چې دا شان زبشپو کما یخنی دا مال بزیرا کې هغه ورته وي ټیک دا هغه ورته انکار ونه کړو ته صحیح ده زما خاصه دلته مطلب ځان له کوډنۍ غوندې جوړه کا او شپو کا بلکې ته یوازې شپه مکه واته دینه بعد زما فرند شوي زما دوست شوي نو هغه بدی کہانی کې اکچولی دا خبر چې دوستی هو تو ایسی مطلب فرندشپ وی دوستی دی وی لکه دغه شان چې صحیح معنی لري صحیح دوست وی تاسو سره موجود وي ٹھیک شو. فرسٹ راضی سوچے اور بتائے وہی سوچو کئی او منگتا اوائے سوئی پہلے کوشچن کئی اچھا دوست کون ہوتا ہے وہی یو خ دوست سوگوی صحیح دا جواب ورل لیکلے شي چې اچھا دوست وہ ہوتا ہے سٹوډنټس تاسو په مایند کې سره راځي چې یو خ دوست سوگوی صحیح دا تاسو په مایند کې سره راځي چې چا سره پیسې ډېری وي چې څوک خسته وي نه دا سیز نه دی ښه خ دوست څوک دی خ دوست هغه دی اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے صحیح دا دین علاوه تاسو ورته لیکلم شي چې اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے خ دوست هغه دی چې هغه په مصیبت کې د یو کس په کار راشي کام آئے ٹھیک شو مطلب یو خ دوست خ فرندشپ هغه دی چې کله په یو کس په یو فرند باندې تکلیف وي هغه باندې هغه د مسله وي پرابلم وي او دا ور سره لاس واړی صحیح ده کنه دا هغه په مشکل وخت کې په کار راشي نو هغه ته به وي دوست صحیح ہے کنا نو هغه ته موږ دوست ویلې شو. بل کوېسچن کې کیا آپ دوستوں کے کام آتے ہیں وای آیا تاسو د خپل ملګرو په کار راتلې شي کمزې کې ور سره لاس اړوي تاسو نه کوېسچن کوي تاسو نه تپوس کوي جواب ورته کوي چې جی ہاں ہم اپنے دوستوں کے کام آتے ہیں جی ہاں ہم اپنے دوستوں کے کام آتے ہیں صحیح ده کنا بالکل مونږ د خپل دوستانو ملګرو په کار راځو مطلب هغه باندې څه مشکل وي څه سخت حالت پر راشي لاس ور سره اړول وي بیمار شي یو زیت ور سره تګ وي نو مونږ خپل ملګرو سره کولې شو لاس ور سره اړولې شو ٹھیک شو دا مو شو. نیکسٹ راځي کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پته شته انسان اور جانور سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے زمین پر اپنے گھر بناتے ہیں انسانان یا دی او جناوران یا دی د ګرمي او د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره په ځمکه باندې خپل کورونه جوړوي صحیح ده لکه ګرمي کې خلک بهر سمدي اوا ته پکې لګي دا ماحول سره ځان جوړي صحیح ده دا شان یخنی کې هم خلک خپل کورونه جوړي او یا په کمرو کې سمدي پکې مکه بند وي نو ځان حفاظت کې کوي ټیک شو. رازو نیکسٹ پیج طرف ته پیج نمبر 113 طرف ته راشي او بدی کې وي دوستی هو تو ایسی مطلب مرګرتیا دی وی فرندشپ دی وی لکه داسې څنګه فرست وي تلفظ سی کې تلفظ د کلمین تاج تاج به تاسو کتلې وی کم تاج کلا بانګی ته تاسو ګورئ دانا دونکا دغه دانا مونږ چې بانګی ته دغه دانا ور 14 معنی صحیح ده کنه واړه دي ته دانا دونکا وي باړه ست وي بکری اور گائے کی رہنے کی جگہ کمزے کی بکری چیلئی او وا اسی کی اغزیتا باڑا وي ٹھیک شو. بل راضی استبل ستوي گوڑے کے رہنے کی جگہ کمزے کی اسونوی اس وی صحیح ده کنه غلط کمزے کی اس اسی کی غیتا استبل وي
इत्मीनान, इत्मीनान मीन सुकून या भरोसा। पड़ोसी, पड़ोसी मीन अपने घर के आमने सामने वाले लोग रहते हैं। सही ده چې ستا غیر چاپیره کم خلک اوسیږي ستا پړوسیان دي ستا ګاونډیان دي هغې ته پړوسی وایي. او بل راځي جان کا پیچھے سے دیکھنا داسې شا طرف نه کتل داسې مخ راړول دې ته څه وایي جان کا. सबक तरफ तराजू गोरा एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था सुनहरी पर लंबी दुम सर पर कलजी का ताज. वो यो खिस्ता खूबसूरत बांगियो मुर्गाओ सईदा सुनहरी पर खिस्ता वजरीवी और लंबी दुम गट्टी खिस्ता गट लकईवा और सर पर कलजी का ताज और सर बांधी दगा ताज दगा चरखुला को. इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था और ददी खूबसूरत बांगी दद मतलब दूसरी दो दपारा कोर नो. दाना दुम का चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता. सही ده मतलब بس دانه مانه به خپل خوړه او یو ورځ دلته بل ورځ دلته بس بدی به خپل وخت تیرولو. خو د خپل کور خاص ځای نو. सही ده हैबिटेट داسې خپل خاص نو. रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता. د شپې मतलब کله په یو شاخ او کله په بل جاړي په دغه شاخونو دغه بوټو کې بناستو دغه بوټو کې بس پروتو او خپل خوب به پورا کولو. چند दिनों में सर्दी बढ़ गई थी او बस सर्दी را روانه وا یخنی را روانه و نږدې وا او بدی کې یخنی سی واقع ده بدی یو څو ورځو کې مرغه پریشان تا کې सर्दी کې یہ दिन کها گزاره او د وجه دا بانګي پریشانو چې د یخنیانو دا ورځ دا بز چرتا تیروما. صحیح ده زکه چې یخنی را روانه ده. नेक्स्ट वही इसी परेशानी में गांव की तरफ चल पड़ा. बदी परेशानी की बांगी रावान शो और दकली तरफ दा रावान शो आगे तरफ ते मखवर को. रास्ते में बकरी का बाड़ा था पलार की द बकरी कमजे की बकरी गाय उसी की आगे आगे तलाड़ो हां मखला रालो. बाड़े के बाहर आवाज लगाई द बाड़े ना बाहर आवाज वो लगोलो बांगी कुकड़ूकू कुकड़ूकू. सही था हगा आवाज वाला गोलो दा बांगी हगा आवाज दे. बकरी ने बाड़े से जांका बोली कहो मुर्गे म्या कैसे आना हुआ. सही था बकरी वाला बाड़े ना आवाज वर को मतलब दस शाते वक्त पीछे से देखा वी कतल वरता ची वाया मुर्गी म्या संगराली. सही था कना संगस्ता राता गोशो संगरागली मेरा घर नहीं है क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ. बांगी और तो जमा को नश्ता आया जयो सूरजी बदी बाड़ा के तासर उसी दलेशम वक्ती रवलेशम मुर्गे ने पूछा. सही था बांगी और तो वेली मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है तुम कहाँ रहोगे. बकरी ने जवाब दिया. बकरी वाला जवाब वर्को چې زما دا बाड़ा मतलब زما دا ځای کم ځکه چې اوسېږم دا خو الریډي تنگ دی. صحیح ده کنه کم دی په موږ هم ته به چېرته اوسېږي. بیا مرغ ورته سوی مرغ आगे बढ़ा कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था. مرغ بیا مخکې روان شو فاصله کې د घोड़े د اسونو استبل کوم ځای کې چې اسونه وی موجود وي په وخت رہی. استبل के करीब पहुंच कर مرغ चिल्लाया چې کله استبل ته ورسېدو نو مرغ بیا आवाज ولګولو کوکړوکو کوکړوکو. صحیح ده الته خپل مرغ आवाज ولګول. ګوړه ورته بار استبل دروازې سره بهر رااله ورته. صحیح ده ویل ورته وایا مرغ میا نن څنګه دی یاد کړو मतलब څنګه یاد شو چې ترالی دلتا. ٹھیک ده کنه نو بیا ورته سوی ګوره ټهره اور بتائے. बकरी ने मुर्गे को क्या जवाब दिया. वही बकरी बांगी तसे जवाब वर को जवाब निकले शे چې बकरी ने मुर्गी को जवाब दिया कि मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है तुम कहाँ रहोगे. सही ده چې मुर्गी دغه جواب ور کو چې دغه باड़ा د زما باड़ा چې دا والډي تنگ ده ته چرته اوسېږي دي کې خو زم ناراضه کم. ٹھیک ده کنه پکچر کې تاسو کتل شي دا وګورئ دا څه شي دي دا وګوره استبل له اسولال له. ٹھیک ده کنه دي ته وی کلغي. नेक्स्ट पेज तरफ तराशी पेज नंबर 114 तरफ तराशी. नेक्स्ट वही सर छुपाने के लिए जगह नहीं क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं. मुर्गे ने पूछा. और तो वही मतलब द सर पटवलो द पार ज़े नश्ता मतलब कोर में नश्ता आया ज़े सूरज तासर अस्तबल की तेरा वले शम मुर्गे वर्ते हुए बांगी वर्ते हुए मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफी नहीं तुम कहाँ रहोगे. घोड़े ने जवाब दिया. घोड़े वाला जवाब वर को जमादा अस्तबल दा जमादा बच्चों दा पारा हम काफी न देता बचर तो उसीगी. मुर्गा मायूस हो गया उसे लगा कि कोई इसकी मदद नहीं करेगा. मुर्गा सशो खफशो मायूस शो अवगता मतलब दा मालूम छे दखो इसो हम मदद न कई. अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया. अचानक द खपल दोस्त खरगोश पे माइंड के राले अगते ख्याल लाड़ो च राजा बागा बागा खरगोश के पास पहुंचा. पमंड मंड लाड़े और खरगोश ते जान वरसवलो. खरगोश उसे देखकर खुश हो गया. पहले खरगोश چې هغه ولیدو هغه मतलब هغه سره ملاو شو ډېر خوشاله شو او هغه له دانه مانه ورکړه روټي موټي دانه ورته واچول او بیا ته تاسو کو مرغه بھائی आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं. कोई मुर्गे भाई तनन वली दासे परेशान अखकारी मेरे पास अपना घर नहीं है इस सर्दी में कहाँ रहूंगा. मुर्गे ने कहा. मुर्गे वर्ते वही बांगी वर्ते वही چې ما سره मतलब ما خپل کور نشتا او زه بدی سردی کی بدی یخنی کی زه چرته اوسېږم. نو इसमें परेशानी की क्या बात है मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो. खरगोश होते چې د دې کی परेशानी څه خبره ده زما کور سره نږدې خپل کور جوړ کا. صحیح کوډه نه موډه نه ځان له تیار کا.
घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया और पकूर जोड़ोलो की वजह से मदद वकम खरगोश वाला सुकून सरा भरोसे सरा इत्मीनान सरा जवाब वर्कलो। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। सही दा और बांगी बदी खबर ډیر زیات خوشاله شو او دوانو یو ځای مهنت کو یو خسته مضبوط کور बांगी له جوړ کړو। दोस्तों वो पहले ही थे अब पड़ोसी भी बन गए। सही दा لکه مخکې نه دوی दोस्तान खुदी वही मखकिनो होस पड़ोसियान हम जुड़ शू। ठीक है ना। ठहरे और बताए गोरा खरगोश ने मुर्गे को किस जगह पर घर बनाने की तजवीज दी। जवाब निकले शेची खरगोश ने मुर्गी को अपने घर के करीब घर बनाने की तजवीज दी। खरगोश सरे मुर्गी ता बांगी ती वेरी खपल कोर खासा राशा दलता त खपल कोर जमा कोर खासा मतलब जान له یو کوډنۍ کور جوړ کا। ٹھیک شو دا تجویز ورلا ورکړې شو। پکچر کې تاسو کته شي دا وګورئ دا خرگوش ته دا مرغا دی وګورئ دا پلانټس دي دا وګورئ ټول ارسه تاسو ته ښکاری۔ صحیح ده نو ګوره دا یو خسته سبق وو مونږ ته بدی کې دا حاصل دوستی هو تو ایسی صحیح ده مطلب دوستانه دی وی فرندشپ دی وی دغه سی وی چې هغه همیشه ته غسرہ صحیح د ځلن هغه سره دوستی وکي دوکي موکي پکې نه کوي نو دغه طبيعت सच्चा दोस्त हुई। ठीक शुक्र हमने सीखा मुझसे दूसरों की मदद करना नेकी का काम है। वही नूरों मदद कवल नूरों सर ला सड़वल दा नेकी कार दे। او अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। او خو دوست هغه وي چې هغه په مشکل وخت کې د یو بل ملګری د بل دوست پکار راشي۔ ٹھیک شو دا مو شو دا د دې لیسن امید لرم تاسو به دې پوه شئ د دې لیسن کمپلیټ شو۔ اوس راځو پیج نمبر 115 طرف ته بدی باندې د دې مشق ایکسرسایز موجود دی۔ صحیح ده ایکسرسایز موجود دی۔ اوس بدا تاسو لا درکو ایکسرسایز طرف ته راځو۔ فرست وای نئے الفاظ سنوي الفاظ لیکل دي۔ فرست وای دی ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے الفاظ را کړی دي د دې په معنا باندې ځان پوي کوي الفاظ معنی سوي استبل استبل څه ته وای ګوړې کې رہنے کی جگہ کم ځای کې چې اسونه وي اسان وي کم ځای کې چې اسونه اوسېږي هغې ته څه وایي استبل۔ اطمینان اطمینان مین سکون باڑا بکری اور گائے وغیرہ کے رہنے کی جگہ کم ځای کې چې دغه چیلۍ غواګانې اوسېږي دغې ته وایي باڑا۔ पड़ोसी पड़ोसी मीन हमसाया सही ना ستاسو چې کوم همسایا دي کوم گاونډیان دي هغه ته وایي پڑوسی۔ او جانکنا किसी चीज के पीछे से देखना یو چیز داسې شاته نه کتل صحیح ده داسې مخ ورړول او کتل دي ته وایي جانکنا۔ کلغی مرغے کے سر پر لال رنگ کا قدرتی تاج د بانګي په سر دغه سور کلر یو قدرتی تاج وي مونږ ورته چارخلک وایو صحیح ده کنه دغه ته څه وایي کلغی۔ नेक्स्ट وای کی آپ نے کیا سمجھا آیا تاسو بدی سبق کې وای صحیح ذکر د دې جواب تاسو مونږ ته په کمنټ کې کولای شئ۔ مونږ بدی سبق کې دغه ذکر چې دوستی صحیح کول پکار دي او د ځلونه کول پکار دي چې سره دوکه نه دي کول پکار ٹھیک ده نو نور کو تاسو ذکر وی په کمنټس کې مونږ ته شیر کولای شئ۔ نیکسٹ راځي سیکنډ نمبر درست جواب پر ټیک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائے۔ درست جواب باندې ټیک او کوم غلط جواب دی غوانی کراس نشان ولګوي۔ ټیک شو فرست وای الف مرغے کے پاس اپنا گھر تھا وای د مرغی سره مطلب بانګي سره وای خپل کورو مطلب د بانګي خپل کور موجودو نو دا خبره خو غلطه ده د بانګي خپل کور نو کنه ځکه ځان لا زی په ځای ګرځیدو او بیا خرگوش خواله لاړې دا خبره غلطه شو د تب کراس ولی گئی۔ ٹھیک شو سیکنڈ راضی بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ نہ دی صحیح ده وای بکری چې دی هغه بانګیلا خپل کور مطلب زی ورنکړو دا خبره ټیک ته دی ته بولی کوي چې ټیک تاړو وای مرغے کو استبل میں رہنے کی جگہ مل گئی وای بانګی ته استبل کی د اوسیدلو ځای ملاو شو دا خبره غلطه ده غلطه استبل کی ته ځای ملاو نشوخه خرگوش خواله لاړې۔ سلورم وای مرغ نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گھر بنایا وای بانګی چې خرگوش سره یو ځای شو یو مضبوط کوری جوړ کړو دا خبره ټیک ته ټیک بولی کوي۔ लास्ट वन में مرغ और खरगोश पड़ोसी बन गए مرغ بانګی او خرگوش سوی وای پڑوسیان جوړ شو بالکل دا ټیک ته ټیک بولی کوي۔ اور پسې نیکسٹ راځي تل نمبر دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھے سوالات را کړی وي د دې جوابات لیکي نو فرست کوېسچن کوي چې مرغ کیوں پریشان تھا مرغ ولی پریشان ہو صحیح د بانګی ولی پریشان ہو جواب لیکل شي چې جواب نمبر 1 وبلی کوي چې مرغ اس لیے پریشان تھا مرغ اس لیے پریشان تھا کہ سردی کے موسم میں اس کے رہنے کے لیے اپنا گھر نہ تھا۔ مرغا اس لیے پریشان تھا کہ سردی کے موسم میں اس کے رہنے کے لیے اپنا گھر نہ تھا صحیح ده مرغا بانګي بدی باندې خپو چې یخنی موسم را روانو او په یخنی کې د سره خپل کور مطلب موجود نو چې دا بکم ځای کې اوسېږي نو دا د دې جواب شو دا به تاسو صحیح خوشخطی لیکئ دلته صحیح ده کنه صحیح خستا صاف رائټینګ بدلته لیکئ۔ راځو نیکسٹ پیج طرف ته پیج نمبر 116 طرف ته راشئ۔ سیکنڈ کوېسچن کوي چې خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا کس کس کے پاس مدد کے لیے گیا وای خرگوش ته مطلب سټیم چې خرگوش لورلې هغه نو مخکې بانګي چاله ورغله مدد ته پاره صحیح ده وبلی کوي جواب نمبر 2 خرگوش کے پاس جانے سے پہلے خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا بکری اور گھوڑے کے پاس گیا مرغا
बकरी और घोड़े के पास गया। ٹھیک شو خرگوش لا ورتلو لمخکي بانګي چې هغه بکری کم چې لیوا غای وا هغه مخ هغه لورغلیو او کم استبل کې چې کم ګوړه وا هغه لورغلیو هغه لا مدد لپاره غلیو چې مال زه راکې دا د دې جواب شو. थर्ड क्वेश्चन कही जिम नंबर आपका दोस्त मुश्किल में हो तो आप इसकी मदद कैसे करेंगे. وای کو چرې تاسو فرندز تاسو دوست په مشکل کې ویني تاسو به داغه هیلپ مدد څنګه کوي. جواب بولی کوي چې جواب نمبر 3 صحیح ده. اگر میرے یا میری یا میری میرے با الگ استعمال ہو یا لکان اور میری فیمیل جنہ کئی استعمال کئی. دوست مشکل میں ہو تو میں اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے کر اس کی مدد کروں گا. صحیح ده. کروں گا یا گی کو میل وی گا بولی کوي کو فیمیل وی گی بولی کوي. مطلب زما دوست مطلب سم مشکل کې ویني زبا داغه مدد څنګه کومه کو چرغه مشکل کې وی زبا داغه مدد داسې کوم چې زبا داغه مشکل وقت هغه سره لاس اړو مو داغه مدد وکوما. ٹھیک شو دا جواب شو. نیکسٹ راځي مل کر کرے بات 4 نمبر آپس میں بات چیت کر کے بتائے کہ آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ ناراضی کو کیسے دور کریں گے. زبانی صحیح ده. وای کو چری تاسو نه خپل فرند ملګری خپشي نو تاسو نه هغه ناراضه شي نو تاسو به هغه واپس څنګه راضي کوئ. صحیح ده. نو مختلف صحیح طریقې سره به دا تاسو راضي کوئ. جواب لیکلی شي چې اگر میرا دوست مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں اسے مناؤں گا. اسے پتا کروں گا کہ اس کی ناراضی کی کیا وجہ ہے اور اس وجہ کو ختم کروں گا اور اسے معافی مانگوں گا. صحیح ده. کو چری معنا فرند خفوی نو زما غس کوم مناوم به مطلب به راضی کوم او داغه د خفقیدو ریزن به معلومم وجه به معلومم چې د څه وجه زمانه ولی خفه شوی دی او هغه نه به معافی غواړم چې خیر دی انسان دی کمزوري دی هغه مونږه رضا کو. ټیک شو دا جواب تاسو لیکل شي. دین علاوه کو تاسو بل داسې خو جواب درځي تاسو هغه هم لیکل شي. نیکسٹ وی لفظوں کا کیل 5 نمبر مثال کے مطابق ہنسو کے سامنے عددی ترتیب لکھ کے. مثال مطابق ہنسو مخیتوی عددی ترتیب لکھ. مثال دے 1 گورا او پہلی دا ہنسا شو دا عددی ترتیب دے. صحیح دا کنا. اس گورا 2 نو منگ بدی تسلی کو چی دوسرا او بل بس رازی دوسری. ٹھیک شو. بل رازی گورا 3 دلتا بولی کئی چی تیسرا او بل تیسری. 4 دا 4 دے. ہاں 4 تا بولی کئی چی چوتا او چوتی. ٹھیک شو. 5 نو 5 تا بولی کئی چی پانچوا او بل بولی کئی پانچوی. 6 دے. 6 تا بولی کئی چی چٹا او چٹی. 7 دے. 7 تا بولی کئی ساتوا او بل ور سره دي ساتوي. 8 ته 8 ته بولی کوي چې 8 وا او بل ور سره دي 8 وي. 9 ته بولی کوي 9 وا او 9 وي. ٹھیک شو. 10 ته بولی کوي 10 وا او 10 وي. دا به دغه ترتیب کې ولیکي دی ته وی هنسو کې سامنے عددی ترتیب. ٹھیک شو. دا مو شو راځو نیکسٹ پیج طرف ته. پیج نمبر 117 طرف ته راشي اور پسې نیکسٹ راځي قواعد سی کې. قواعد از د کول دی 6 نمبر مثال کے مطابق الفاظ کے متضاد سامنے کالم میں لکھے. مثال مطابق وي تاسو الفاظ متضاد مخامخ ورته ولیکي. کالم الف دا کالم الف ته دا کالم ب. دا ګوره مثال راکړی دن رات مطلب ورځ شپه. نو اوس بس راځي ګوره ګرم د متضاد د الټ د الټا بس راځي ګرم سبولی کئی سرد یا ٹنڈا دوڑا لکلے شي. دایا خی طرف صحیح ده. بایا خی او گس. ٹھیک شو. زندگی یاد ہے دو متضاد بس راځي موت مرگ. ٹھیک شو. دوست ملګری متضاد بس راځي دشمن.
दा बोली की दामुशो। नेक्स्ट वही पढ़िए 7 नंबर दी हुई कहानी गौर से पढ़े और आखिर में सवालों के जवाब दे। दा कहानी गौर से पढ़ाओ कई आखिर की ददी सवालों ने जवाब हमरा कई और शार्ट कहानी दे सवई। अब्दुल्ला और दलेर सिंह दोस्त है, दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं। एक दिन दलेर सिंह जमात में परेशान बैठा था। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्ला ने पूछा, मैं पेंसिल घर भूल आया हूँ। दलेर सिंह ने जवाब दिया, ये लो पेंसिल। अब्दुल्ला ने अपनी पेंसिल उसे दे दी। सहीदा अब्दुल्ला और दलेर सिंह अब्दुल्ला और दलेर सिंह दो दोस्तान दी और दोनों पे यू जुमात की सबक हुई। यू रस दलेर सिंह जुमाता पे जुमात राले मतलब परेशान नास्तु नो तपोसी ते ओकड़ो अब्दुल्ला ची सब खबर आदत वली दासी परेशान है। दलेर सिंह वर्तोई ची मान खपल पेंसिल पकोर की पाती शवे दे। अब्दुल्ला वर्तोई ची दा वाला पेंसिल बदी बांधे कारो का सईदा खपल पेंसिल वाला वर्को। नेक्स्ट पेज तरफ तराशी पेज नंबर 118 गोरा बाकी पाती है सईदा दा, लेकिन तुम खुद किस चीज से लिखोगे? दलेर सिंह ने पूछा। दलेर सिंह वर्त हुई ची तो हमारे पेंसिल दारा को तो बस सर निकल के सईदा तो बस लिखी। बे वर्तोई मेरे पास एक और पेंसिल है, मैं इससे लिखूंगा। अब्दुल्ला ने अपने बस्ते से दूसरी पेंसिल निकाल ली। दलेर सिंह ने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। आगा वर्तोई मासर योबल पेंसिल हम दे नो आगा वर्ता او زه په هغې باندې ولیکم سیده عبدالله خپل بیگ نه دویم پنسل راواغستل نو په دې په وجه دلیر سنگھ د عبدالله شکریہ ادا کړه ٹھیک شو بیا ولا کوېسچن راکړي دي دونوں دوستوں کے نام کیا ہے وای د دوانو دوستانو نمونه سو صحیح کم کم نمونه دي تاسو لیکلی شئ جواب 1 दोनों दोस्तों का नाम है अब्दुल्ला और दलेर सिंह दोनों दोस्तों का नाम है अब्दुल्ला और दलेर सिंह دا पहले जवाब शो। دویم सवाल हुई दलेर सिंह क्यों परेशान था? दलेर सिंह वाले परेशान हुए। दलेर सिंह इसलिए परेशान था दलेर सिंह इसलिए परेशान था दलेर सिंह दी वजह परेशान हूं क्योंकि वो अपने पेंसिल घर भूल आया था क्योंकि वो अपनी पेंसिल घर भूल आया था दलेर सिंह څخه परेशान و چې هغه نه خپل पेंसिल په کور کې پاتې شوی دا جواب شو او دریم کوېسچن کوي چې عبدالله ने दलेर सिंह की किस तरह मदद की अब्दुल्ला द दलेर सिंह څنګه मदद को जवाब निकले شي जवाब नंबर 3 अब्दुल्ला ने दलेर सिंह को अपनी पेंसिल देकर अब्दुल्ला ने दलेर सिंह को अपनी पेंसिल देकर इसकी मदद की सही ना अब्दुल्ला खपल पेंसिल वर को दलेर सिंह ला چې هغه په لیکلو کې نو دغه شان د دलेर सिंह مدد وکړو هیلپ وکړو دا جواب لیکلی شي تاسو नेक्स्ट वही गोरा कुछ नया लिखे सनवी वो लिखी 8 नंबर मेरा दोस्त के मौजू पर 5 जुमले लिखे सही दा मेरा दोस्त सही दा د دې په موضوع باندې تاسو 15 جملې ولیکئ هر څه جملې تاسو لیکلی شي د خپل فرند باره کې راځو زه به ولیکم چې تاسو کوم مطلب کوم فرندز تاسو بیسټ فرند وي هغه په موضوع باندې تاسو ولیکئ چې کوم فرندز تاسو خوښ وي تاسو لیکلی شي زه به ولیکم چې فرست یو جمله به واخلم چې 1 शहाब मेरा बेहतरीन दोस्त है मेरा बेहतरीन दोस्त है यो जुमला शवा دویمه جمله دا چې वो मेरा हमजुमात है वो मेरा हमजुमात है دا دویمه جمله شوا دریمه جمله لیکلی شي چې वो हर इम्तिहान में अव्वल आता है او سلورمه جمله به ولیکئ چې वो मुश्किल वक्त में मेरा या मेरी मदद करता है صحیح ده او پنځمه جمله به ولیکئ چې वो बहुत अच्छा लड़का है वो बहुत अच्छा लड़का है صحیح ده پنځه جملې مولی کې شهاب زما بهترین دوست دی او دا زما هم جماعت دی زما سره په کلاس کې دی او دا په هر امتحان کې اول پوزیشن اخلي اول راځي او په هر مشکل وخت کې دا ما سره مدد کوي کوالک وینو میرا ولیکي کوجنوي دا شان میرا میری کوجنوي میری لیکلی شي موږ سره مدد کوي په مشکل وخت کې او دا ډیر یو خالق دی نو 5 جملې دلته ما تاسو ته ولیکلي دي نه علاوه کو تاسو له نور جملې درځي تاسو هغه هم لیکلی شي ښه
और पसी नेक्स्ट राजी आओ करे काम 9 नंबर एक खूबसूरत दोस्ती कार्ड बनाए और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को पेश करे दास्ता सो यो एक्टिविटी दास्ता सो यो टास्क ते सहीदा दास्ता सो यो एक्टिविटी या टास्क ते दास्ता सो यो सरगर्मी यो खस्ता खूबसूरत कार्ड बजोड़ कई द दोस्ती कार्ड सही दकना او هغه فرند ته تاسو هغه پیش کی چې کوم تاسو پسندیده دوست دې تاسو ملګری دې ګران دې درته نو هغه تاسو هغه ته پیش کړئ امید لرم تاسو به بدی لیسن به سبق به پوښی وي د ایکسرسایز هم کمپلیټ شو سبق نمبر 18 دوستی هو تو ایسی ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا سبق نمبر 19 تاسو له درکو پیج نمبر 119 صبح کی سیر نور لسم سبق ته دا به تاسو له بیا درکو زموږ ویډیو کمپلیټ شو او چری دا ویډیو مخه خوشی وي دا چینل د سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ خپل سټڈی کنټینیو ساتئ موږ ته هم دعاګانې کوئ thanks for watching Allah Hafiz